د انسان دا جون ختمېدو والا دی او کم سیس سره چې د انسان جون ختمیږي هغې ته مرګ وایي. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره څیزونه دي باغې ټولو کې څه ناڅه خلک اختلاف کوي، تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ جنت دوزخ قبر حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرګ هغه حقیقت ته چې دی کې د هیچا منکار رشته نه، پکې د چا اختلاف شته، که مسلمان دی که هغه کافر دی، که هوښیار دی او که قمقل دی، ټول مرګ مني. مرګ کې د چا اختلاف او انکار نشته. دومره خبره ده چې زمونږ په مرګ ایمان دی او د کافر په مرګ ایمان نشته. اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي، چې مني یې خو د ایمان شو. نه، مونږ چې مرګ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب دی چې مونږ وایو چې مرګ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلک داسې نه وایي. مونږ وایو د مرګ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرګ به راځي. چې خاص وخت او نیټه نه راغلی د چا نسا نه وځي، نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه وروستو کیدی شي. نور خلک داسې نه مني. هغې وي تبې مړ کو، د زړه اټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړي مړ کو، ګولی مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. مونږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړي دي. مرګ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو، مرګ هغه حقیقت ته چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرګ سکه کوي، خامخا به مري. دا د الله فیصله ده. او چې کله مرګ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، د هغې نه پس د قیامت په ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لرې شو، داسې عمل یې وکړه چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا جون د دوکې سامان دی. سړی دوکه کوي. خیر دی مرګ رستو دی لایې مړه را کاږو به سره، دا خو لا زه ځوان یم، دا خو لا زه بیمار نه یم، ناجوړه نه یم. د دنیا دا جون سړی په دوکه کې اچوي. حالانکه د دنیا دا جون الله وی ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. ته به لګې کور به جوړی، ډس سا به دنه وخیږي، کور به دنه دقسې پاتې شي. ته به لګې منصوبه به جوړی او ځان له کارخانه به جوړی او ځان له یو بینک بیلنس به جوړی او بچو د پاره یو لوی شی دی په ذهن کې جوړ کړی دی. ډس چې مرګ به راشي هر څه به پاتې شي، لار کې به دنه سوځي. د شپې به سملي وده کېږي، به سار به پاسم که خیري، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. یو لیست ځان ته فهرست تیار کړی دی. ټک په هغه شپه کې دنه سوخېږي، سار باړو مړ پروت دی. داسې ده که نه ده؟ ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دې مټونی وداسې ویړه قو. اے عبدالله ابن عمر، بخاری شریف کې حدیث ته کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا کې داسې جون تیر کړه لکه مسافر. مسافر چې یو ځای کې دمه کوي
یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې، نو هغه الته کې دا وایي هغه مطلب دی چې اسیم روانې ما دا کټم پر دی دا کوټم پر دی، د مسافر خو سره کې اوسي، سره کې اوسي، دا سره دا کټ پر دی او د هوټل دا کمره پر دی دا او دا صادر پر دی دا بجلی پر در هغه پاغي خیال نه ساتي، خپل مقصد ته ایثار دی، خپل مقصد کې لګیا دی. د مسافر مقصد یې التا چې دلته د سته دیرم چې هغه خپل مقصد پوره کم، دا کوټې غم کې نه، دا بسترې په غم کې نه، پر دی دی ارسو چې خپل مقصد پوره شي روان شي. نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه مسافر او عابر السبیل، بلکې دا سه ځان کله کپلاره چې سړی تیریږي. مسافر خو بیا یو ځای کې د 10 ورځو 20 ورځو دمه کوي او چې پلاره تیریږي دا غاړو دمنی. وعد نفسك من اصحاب القبور، اے عبد الله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه، دا چې ځان فرض کړه چې زه په مقبره کې مړی پروت یم، رستو لا باندې مرګ راځي کنه، مقبره لبدي اوس نه ځان داسې فرض کړه کله مقبره کې پروت یم. نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم، دنیا سره سکی اگر دنیا مال سره سکی. زمارونو مرګ یو حقیقت ته، انکار ته نشتا، خامخا راځي. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به ملاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله. مرګ دا خطرناک شی دی، مرګ چې راغی خلاصې دی ته نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 2 سيزونه دي چې خلق داغې نه یریږي. یو مرګ دی، وای واقعي یریږي خلق کنه، څوک نه غواړي. یو مرګ دی څوک نه غواړي، خلق ته ځان خلاصي نه غواړي، څوک نه خوخی. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن نه مرګ غوره دی. دویم لګ مال، غریبی دا د چا نه ده خوخه، هر سړی غریبی نه غواړي، مالداری غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډیر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګرانی، غریبی خدای د آخرت حساب کتاب کو احسان کوي. زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نکیږي، نه دې څوک بچ کی دی شي. یو خدای وداغه زوی مړ شو، نو اوسم چې چاته تکلیف علماء پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دیتا چاوي چې د مازوی مړ شو دا قیو زوی او چې دا بسې جم دي شي. چاوي یې پلان کیږي چې یو عالم دی او نیک سړی دی، ته ورشه که دم درود دلو کی دالال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي زما زوی مړ دی، زه خو ډیره زیاته پریشان یم، او که څه دم دیو که چې د ما زوی جم دی شي. هغه عالم ډیر خيارو او ورته بالکل زوی به جم دی شي. یو چلو کا د او کورو نه مال او براوړه، د او کورو نه، خو دا هغه کورونو نه براوړي چې هغه کې مړی نه شي، هغه به دم کم نو پاغي بستاد وی را جم دی کېږي. خو دا او کورو نه باور اوره، هغه او کور چې هغه کې مړی نه شي، نو بیا هغه به دمم نو پاغي بستاد وی جم دی کېږي. دا خو آسان علاج اورګه و کور نه چې د شلو نه خو به در پیدا کم خوشاله شو. یو کور دنه نه وته تاسو کړه هم نه دي شوی، ولینه د مانی که هم مړو بل کور کړه لا تاسو کړه هم نه لري شي. واپ دا بل زمون پلان نو مړ، بل کور کړه لاړه یره دا لکه چې تاسو کړه مړ خو نه لري شي، ولې ماشوم نو سي منو مړ، بل کړه لاړه تپوس کی تاسو کړه هم نو شوی، یره پلار هم جام دی، نکم هم جام دی، نیام هم جام دی، خو د نک پلار هم مړ شوی. بل کور کړه لاړه چې وګرځي او رښتیا خبره ده. تاسو چې نظر پدې تورنګزو کلی خپل واچوي، داسې کور به پیدا کړي چې مړی پکې نه شي، داسې بسنګ پیدا شي. کپلار دې نه مړ نک به دې مړی، نیا به دې مړی، کاغنی دا غپلار به مړی، دا غنیا به مړی، دا غرور به مړی، بل به مړی. وګرځي دا خزه پوي شرور غم غوس شو چې کله ما زوی مړ دی، خو حالتم زوی مړ دی، کله ما بچي مړ دی، خدا هغه سړیا ماشوم نصیب مړ دی، کله ما زوی مړ دی، خدا غم زوی مړ دی، کله ما زوی مړ دی، خدا هغه خو پلان مړ دی. چې وګرځي د مولانا صاحب لراله چې ما خدا سے کور پیدا نه ک چې هغه کې مړی نه شي، او باس پېښو ما خدا پوي شو. وګوره
داسې کور چې د پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وی یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتې وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته چې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا د روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالی څوک درته وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسانی د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام لیکن الله مال خپل دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او د خپل دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم، د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راښکې شم. طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصی تی نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کم انسان نه چې سوزي دی په لاکټ کې پروتي، دوه قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی او بد عمل دی. او تیره جمعه مې درته د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سوباسي نو دا فرشتې ورله نیغ په نیغه نه راځي، دی به ویریږي، لرې ورته کیني لرې. دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي، بلفونه دي، هغه ورو را نږدې کېږي. دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه را نږدې کېږي؟ دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دی؟ ورو نږدې کېږي. چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي، وی دا خو څوک مخلوق دی، نیغ په نیغه نه راځي او به یریږي. نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته، زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي، دې ته محرومه کړي. نو چې ځان کدن دی ردی نیک سړی نو دته الله دوزخ وښیي، په دا ځان کدن کې ورته وښیي. فرشتې ورته مه یریږه، دقه دوزخو دا ستاره دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای
پتا الله حرام کړ دې له بنځي نو بیا وته جنت غزه او خي وې دقه لور روانه دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشاله او د جنت حوره دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم دغه اور نه پسترګي وویني او د جنت دغه محل ور روانم سمو خیال دی دی په تلواري کې بني دی په دنیا سکي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یولید دوزخ یولید چې دا استانه ختم دغه جنت لبدي ولا هم يحزنون الکه زما بچی دی دی پسې خلق خپي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دی پسې خلق خپي لا هم يحزنون دی په دنیا کې چې کم خواږه سيزونه پاتې شو هغه پسې غمجن بنشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ویني ورته و چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبدي دی خوشاله چې خدای دا ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبدا الله نه خوشاله الله واستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله لدی بوزم ارجعي الى ربك چې او نفس ته دا و چې خپل خدای ته روان شه رب ته روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشاله پرواز بکئی و چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شمه الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي دا سبت سو باسی لکه یو مشک چې د وبوډه کې او دا غینې یو ساس کې وزي نو دا مشک په نه درديږي او نه په خوږيږي دقه بس د اعصابتي وزي اس تکلیف پوته دي او چې دا ساتي څنګه او باسي نو نور فرشتو لبه ورکی د ملک الموت ډیوټي ختم نور فرشتو د جنت نه کفن وروړي ته خو دی وجود لدلته کفن ورکه او نور فرشتو د جنت نه کفن راوړي دي اعلی خوشبویا د جنت خوشبوئی د پاغه کفن دا روح راوالی دا جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدنم خوشاله روحم خوشاله دواړه هغه ونغاړي افرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان کی وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دې په دې خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح په ما را وبونګ راولې انورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا غوړې خشته خوشبوئی کوي چې په موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې او د دې چې په دنیا کې کم خولي نو مو پاغه یادېږي یو بل ته فرشتي وی لکه دا غفلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې خولي نو می اخلي هغه وفات شوې دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما هغه بیا ورسي علیین تا یا جنت ته ورسي د شهدا واغه جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمل انسان نسو باسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کین دا سات راکاږي او څنګه تراکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تاسو کده یو ډېر لوی عالم وی کعب وی دا مسلم د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي وی دا سه مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغه د ازغي او غنه د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه تراکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي قطرې دا سات روباسي د احساس سره د رګونو د غوخه او د وینې او قطرې روزي او بل مثال دا سي ور کوي ویل لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې دې وراکاږي مالوچ بلامدین او سودی لمبه بنه کوي او لوخړې وباسي د قرنګ دا صاحب دی وجود کې راخکی شه دا وجود لوخړې کوي الله دې مساتي یا الله ته مونږ وساتي
خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه دغه عذاب نه خدای اوسه خطرناکه خبره او دتم دواړه زینو خی وی هغه جنت اوستا خو تا به د ملیو کړه سپیره الله دې خفه کو هغه دوزخ ته بوځي دواړه ورته وخی چغې وباسي او په زور تې راسه راکاږي چې ساتې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویي تیزي نو په دې فضا کې دا فرشتې یادي دا څوک مړ د څښا بین تیزي وی دا غفلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کم څښا نوم په هغې یادوي خیرې ورته کوي خدای ته تباه کې خدای رې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خوار شي که تا به د عملي نه وکړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسئ قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به تکولو نشي دا غدنه رو غردي لاندې سجین دی هغه ته ورسیږي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی ورته غوسه شو ته څنګه راغلې بې اجازه ته څنګه راغلې او زما دومره نوکران نه څنګه دلته راغلې ملک الموت ورته وایي دره دې کور د مالک په اجازت راغلی دې کور هغه د انسان په شکل د خو نه پېژنده وي ګنې غل دی دره دې کور د مالک په اجازت راغلی ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وي زه هغه قسم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وی دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وی دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعاته لمونځ خو پکې وکړم وی دا هم نه کېږي یو ساعت دی چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق مې والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو یروي راځي لکه الله ته وجاړو سوال وکړي مقبرې ته ځو یو مړی دی که را جمدې شو مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځن کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه چې لکه سال د امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی څه دی هغه خلکو ته چې لېږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان کدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدې شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدې کړه چې مونږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه او یو جړق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بار ووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی دې تپوس وکړه یاره وایي بس یو تپوس د نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و
د دې مرګ ال راته وایا وې 100 کاله مخکې رانه صوت ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله و چې زما په خوله کې د ځنکدن غتري خواله پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځنکدن ترې خواله پروت دی وې دام را سره څه ظلم وکړو چې تاسو په دوه را جمع دی کلمه اوس به بیا ځنکدن نه باندې تیریږي اوس خدای ته وګوره ستاسو دعا قبليږي نو مال د الله نه سوال وکړي چې ما نه داسې سال لو باندې چې ځنکدن نه باندې را نشي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرګ ته سویری دی حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیاتو کې بار بار د مرگ ذکر وکې مرگ څه شی دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کړي دړې وړي کی په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړي کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی څنګه چې کم د مرگ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکه دا سو کوئی سبب حقونه نه وجود خرابېږي پیسې ترې سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو کنه هغه مال لاړ به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو نو مرگ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کول حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی څونه خدمت یې کړې ده دغه برابر کورو باري خدمت کړې ده نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګو او په نار او په تند نه لیدا نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې ده دا نه جګري او ډوډۍ به خدمت وکوم او جنې نه وکوم او د حضور پاک د حدیث دونه خدمت کړې 15000 او 300 او یا احادیث دنا د پیغمبر علیه السلام نقل دي شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دي د کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګر چا پیر ناسي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادتو چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې زموږ په پیغمبر علیه السلام غوري سلام وي یو مرتوی دما په نبی علیہ السلام سلام وي بل مرتوی دما په نبی علیہ السلام سلام وي دی جاړي چا ورته ابو هريره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دا نوکری غلامی دی کړی دا وی ولې جاړي په ته خو باوسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته سوي وی لمر را سفر رضات وګرځي او واقعي وګرځي کسړی انګلند ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کال پس واپس روس ته ځي 15 کال پس 6 کال پس واپس د دنیا افریقي ممالک ته ځي او پډیر لوی د پی ایچ ډي به کومول ته بزو ام فیل او کومو 15 کال مې یو کورس شو 15 کال بل شو 10 کال خو بیا خو راځي کنه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتل شته وې د مرګ دا سفر ډیر زیات لري دی او سامان کم دی ځکه جاړه نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي مونږ به څه د مارونو مرګ نخلاصي نشتا تر دې حد پورې چې دا مرګ خپل هم نخلاصيږي مرګ نه دین نه مرګ نخلاصيږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په میانس کې یو ځای دی پاغي کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته باوازو کې ای جنتیانو را شریخ وګوره نو دی به وته دا غځې نه وګوري دی به او پیجنې چې دا مرګ دی پنه به او پیجنې جهنميانو ته به دې ته وګوره اغه نو تاسو څه شي دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام لبا الله چاړه پلاس کې ورکی نه به اعلان ګوره مرګم ختم شو الال بش
نو چې علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنميانو ته اے جهنميانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی کده خوشاله نه څوک مړ کېږي، بعضې وخت خوشاله نه د زړه اوچت شي اټیک راشي، کده خوشاله نه یو سړی مړ کېدی نو جنتیان به د خوشاله نه مړ شي، او کده غم د لاسه څوک مړ کېدلی نو جهنميان به د غم د لاسه مړ شي. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي، او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزې کې انسان خخیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي. او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وی. بعضو ته قبر نصیبم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خخ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې په لاره روانو ما یو ځای ته ورسېدم نو یو قبر اوشلید او یو سړی ترې راووته. عبدالله ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابي دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلید یو سړی ترې راووت، غاړه کې زنجیر پروت دی او اور په بلیږي. وی ما سره یو رکوټې غوندې مشکیزه ده، هغې کې اوبه دي. وی دې سړی ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم، لږې اوبه راکا. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې، دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې راووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور په بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي، تند ځان لږ ور عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پرې راشي، او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما ته هغه دویم سړی وي چې پام کوه د له اوبو ورنکې دا کافر دی، او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپلم په قبر ورننوته او دا بل یې په قبر کې دننه کو. هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم، یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر وشلېده، نه یو بل قبر و د هغې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشن مشن. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه، د هغه بوډۍ نه مې تپوس وکړ چې دا څنګه د دې ځمکې نه د قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډۍ ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډۍ وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو،
وی مې چې دی چې دا چغې وي البول مول بول د دې څه مطلب وی د به د متیازو نه ځان نه ساته بول په عربی کې متیازو ته وایي چغې وي البول مل بول بول څه دی بول څه شی دی چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم ما مخکې جمعه درته ویلو که ستاسو یادي ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي یاد را خبره پوره تقریر مې کړی و د به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به او دسمات به وکړه او څه متیازې به په وجود پرېوتې او څه متیازې به په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتغا خو تړاو ګرځیده به وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته دا څه کې او دسو چوا جامې پاکې ساته وجود د بولو نه پاک ساته خود زما خبره نه منله او ورونو یادو ساته دا بوډۍ وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګورې ګډه چیلیم ځان ساتي ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي چیلی چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي او ما ورته وی چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیازې نه کوي خپه اوچته کې دیوال ته نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي سپیرته ته ځان ولې نه ساتي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي نو دې ځکه وایي چې البول مل بول بول څه شی دی خو ډېر معمولي څیز و ما ته ځان نه ساته او اوس دغه بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشنو مشنو شن په عربی کې مشک ته وایي دا مشک له سرمنې یو شی وي د سرمنې نه جوړ کړي په هغې کې اوبه چولي پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه چولي اوس ختم شو نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې نو دی وی اشن مشکر مشن دا څه شی دی وی مې چې دا ولې وی دا یو سړی وتګیو زما د خاون لراغه او د دنه وبو غوخته خاون مې ولا وبور نکړو او دوی چې د تند مرم غوري وبراکا وی دا سی یو مشک ویزان دو وی دما خاون ورته خندل چې ورشه هغه مشک وبدي هغه نه اوسکا اتشو تش پکې وبنوي دې سړی پورې ټوکې وکړي وی غریب د تند نه په ډغرو په تندکونو هغه مشک لزان ورورسو او چې د مشک خله کولو کړه نو ساس کې وبم پکې نه وي به هوش را پرې وته غسړې مړ شو وی د دې چې چغې وی اشن مشن مشک څه شه دی ګوره معمولی سیز دی معمولی غونډه او بپکی دی ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تند د لاسه مړ شو په عذاب کې مبتلا یم علما د دینه معلومي عبد الله ابن عمر فرمایي چې دا خبره مې وورېده ویرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوي دا الله رسوله دغه څه خدای پاک دا ګوره صحابه ته الله خودنه کوله دا سيزونه مې ولیدل وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بولو نظر نه ساتینو د تبع الله په قبر کې عذاب ورکړي او چې څوک مسلمان ته ضرر رسي د دې سبب د عذاب قبر دی د تبع الله په قبر کې عذاب ورکړي او یماته وی چې اے عبد الله ابن عمر ما رأيت منظرا قط یو منظر مم ندی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مم هیبتناک دا قبر نه علاوه بل ندی لیدلی قبر عذاب ما ته الله خودلې دي د قبر نه خطرناک او هیبتناک سیز بل نشته دي حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفہ دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي دوه یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی کزه ما درې ملور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړی و
اغا عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. قبر ته به کېناست، زمونږ به څه حالي، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. چا ته تپوس وکړو تذکر الجنة والنار فلا تبکي، د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي، او چې قبر ته کېنې نو جاړي. او ورته سوی وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر خشو رستو بردی نخی، او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو رستو بردینم سختی بیا. چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم، واقعي توره تیاره د زمارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته چې دا قبر روزانه आवाज کوي، اے انسانا ته आवाज نه اورې خو د مولا په جبه اورې، د پیغمبر په جبه درته رسیږي. اے انسانا د تیارې کوټه مګورې چې راځي ځان سره د ایمان رڼا براوړي. نه پکې بجلی شته، نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګې او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ دی یو دیوال ته دی، شا دی بل دیوال ته ده، خپې دی بل دیوال ته دی، او سر دی بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې په پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې چوم دا به د ما د انور د تو نه ساتي، او دا با چوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګاوه، او سیبه د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا ارس پاته او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان خپل وجود چې احسن تقویم سر الله تعبیر کړی دی، خپل وجود دا لال خورو کې پریوته. رڼا پکې شته وایا نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړوي، د تیارې کندې مګورې. اے انسانا زه د مارانو لړمانانو د چنجو جالېما چې راځې نو ځان سره به دارو راوړی ده دی. که دارو دی راوړل د چنجي بنی بیا، که د مار او د لړم دارو دی راوړل نیب نه بی. خو ګورې که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې، نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چنجي دي، ډېر لوی چنجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورې بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه درونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زماره دی دته اورو. او درې مواز څه کوي؟ اے دنیا کې حکمار دی ولیده او به تخته، لړم دی او به تخته، چنجي دی او به تخته، یا جارو یا لرګې براواله مړه به کې، یا دارو براواله. نو قبر کې څه کې؟ تختې دې شي ته نه لرګې شته چې پاغې دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي، دا آخرت دا مار نه دې ملو ساتي، دا قبر دا مار نه دې ملو ساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم او یا ماران په سړی په قبر کې مقرر دي، او یا ماران. دو ټکه به ورکه، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهری دي. وی که دغه مار په دنیا کې پوکې وو، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال دا هغه انسان بسی چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا دې معمولی غوندې خوشاله زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مسته کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډو څه توجه نشته. او پته راته دروازې دوه او درې هفته کې، دوه او درې میاشت کې، دوه او درې مونږ په د خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه
خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستانم یوړل، اندغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وای. بعض سپیره خلک دي هغوی د کافرو آلی کار دي، هغوی وی د قبر عذاب نشته وای. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وای؟ شته دی عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو، مارانو، لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورئ ما څه کې څوک ملګري بدي نه چې راځي ماله. سړی په سفر دی ملګري ورسره که نه، په مقبره کې شپې سړی یېرېږي. او چې بیا د خاورو لاندې ملګري بدي نه یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وی چې یریږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، ماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یریږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې دوه څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لدی. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وی وی مال عذاب وی تا د اروانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. فرشته به ورته وی. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس نه رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی لون ته وی چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې د دې په اوږو د پاسه سور شمه. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کو. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې خو شته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تاو شه، ګس طرف ته تاو شه، په باغ وردن نه دلته اوس ودرېږه، دا ونه ده. نه هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو وایي وایه دې کې مجرم کم یو شو. فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دی ولې اوږې ته وخته او پردې میوې راشو کوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه د روح ګرځي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي، الله دې مساتي، او بدن په دې قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامل همده شو، خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو 100 کروړه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه 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 دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر وته وای، دنه تپوس کې مر ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی.
چې څوک ډیر نیکی د الله صفاتونه وکړي هغه الله چې اسمانې پیدا کړي دي ځمکه پیدا کړي دا نهرونه پیدا کړي دي ښکلې ښکلې خبرې وکړي ما دینو کا دین دې سره دین زمه اسلام دی نبی دې څوک دی پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او بعض علما وایي چې دا حجاب دا پردې بلری شي او دې په قبر کې نبی رسول الله اوویني تپوس بده کې دا څوک دی نو د مسلمانانو خدا علماونو اوریدلې دي کړه وی دا چې دا تپوس چې چا کېږي او پیغمبري وی دا زمونږ پیغمبر دی جاءنا بالبينات مونږ ته ډېر ښکلې واضحه احکامات راوړي دي خشته معجزو سره راغلي دي فتبع مونږ اتباع کړی ده مونږ ته نیغه لار ښودلې ده بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده ډېره زیاته نیکه بیبي وی چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه چا په خوب کې ولیده وی سوال جواب دی څنګه وی فرشتې راغلې وی ما ته وی چې رب دې څوک دی وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی وی هغې راته وی د اسمان نه راغلو وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی وی چې نه زمونږ رب خو یاد دی وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم ما نه به څنګه هیر شي یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ تاسو نه هیر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي ما د خپل رب یاد دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک نه تپوسو کو وی دا تپوسونه کې د انسان نه په قبر کې کېږي وی عقل به پځې وی یو وی حس به پځې وی حواس سترګې غوږونه او پوزه دا برابرۍ وی بالکل برابر وی لیونی خو بنی سره کنه وینا وی بس بیا پروا نشته ان شاء الله چې عقل پځې دی او وجود غوږونه برابر دي نو موږ نه خپل رب نه ریږي موږ نه خپل پیغمبر نه ریږي او موږ نه خپل دین نوم نه ریږي ټیک ته ګنده چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله دا الله نه غیرتی ذات نشته د خدای نوم به تل ته نه ریږي چې څوک خپل ښکلی پیغمبر په دنیا کې یادوي نه به څنګه هیر شي او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي اسلام به څنګه هیر شي وروڼو څوک رب نه یادوي او د رب نه علاوه نور خلق یادوي اب بیا یری لاندې د اسلام مطابق جنت یری د اسلام طریقې نه خوخه نو چې اسلام مطابق جنت یری او د اسلام نه دی خوخ نو قبر کې بس یاد شي او د رسول الله مبارک شکل داغه طریقې نه دی خوخه او د انګریز طریقه دی خوخه ده نو بیا تمام ساته او چې کم کافر دی هغه نه تاسو کوي مر ربک هه لا ادري نه پويګم پیغمبر دې سوکته ہے لا ادري نه پويګم ګوره په آخرت کې بسړې دروغوي قبر کې نشي ویل دین دې سره ہے لا ادري نه پويګم افرشتہ بوتی لا دریتا ولا تلیتا ظالم من عقل نه کار غشتلې په عقل به الله معلوم کړو او نه دې چا تابعداري کړې ده نه دې سلوستل کړې دي نه دې چا اتباع تابعداري کړې ده فیزرق بمطارق من حدید رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به وای او یو غزار چې ولور کې او د چغه وای نو دا به مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به بس او دا قبر پر راجوخ شي په نیک عمل هم راجوختيږي ګوره خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکړي وی لږ نور زور هم راکه سر مې خوږېږي وی د ځنکدن دا تکلیف والم د قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکه او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي دا د قبر عذاب دی الله دې مساتي دا قبر ورتوي دی نیک عمل ته دوی ته د ما په شاګردې دی او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وي اوس ما ته وسپارلی شوې ګوره څه در سره کوم دا قبر ورته وایي
نو فراخه شي ورته دومره فراخه لکه د سترګو نظر چې لګېږي. او چې بدعمل انساني وی ته د ما په شا روان وي، په ما دي ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شو تکله شه اوس څه در سره کومه وی پرې راجوخ شي نو پختی په پښتو کې وردن نه کي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی القبر روضة من ریاض الجنه. وی د چا د پاره قبر د جنت د باغچه ده او د چا د پاره حفرتون کند ده من حفر النیران د جهنم د کندونه. او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو اواز کوي وی دته د جنت یو بستره پکې خوره کې، د جنت نه ورته سوړه کولو کې خوشبویي به راځي او هغه تازګي به ورته راځي. او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستره ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته او بدبویي ورماندې راځي. زما وروڼو دا د قبر ژوند دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بې شک. د قبر عذاب او د قبر خوشحاله د مسلمان د پاره خوشحاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کوي، مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي، اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر یې وړی، وی که بدعمله دی نو زر یو څه چې خلاص شي ته، زر یو څه چې خلاص شي، او که نیک عمله دی نو جنت ته ځي زر یې وله ور ورسوه زر بخخه. زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مړ شي او بل ورځې خخی، داسې نه دي پکار. بس چې څونه وخت کې قبر تیاریږي نو بس هغه مره انتظار وکړي او مړې خخول پکار دي. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دي چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکي او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي، په طریقه به یې وړي. او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي نو یو حق پکې جنازه ده. ګورې مونږ خلک جنازو لم په بدل ځو، هلکه د مې جنازه کړې ده نو کوم وله او د نه ده کړې نه ده کومه، او د مې قبر له تللی دی د قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون. دا خبرې مه کوې وروڼو چې وس دې کېږي دا چا جنازې له ده تاله راغلی دی که نه. یو سړي د چا جنازه کړې، یو ښځې جنازه کړې وه، سړی غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه، خو دا چې کم مړ نن خښ که مالدار غوندې مړی دی او کفن م اعلی دی، دا قبر به وکنم دا کفن به روباسم خرڅ به کم، دا هم ډېر شی دی. د شپې لاړ چارې بیلچي واغېسته هغه د زنانه قبر یې وکنو، څنګه یې قبر وکنو او د لحد تبه ماته کړه او هغه دغه ترې راکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې، ورته وی چې عجیبه ره جنتي ره جنتي نه جامې وباسي، جنتي ره جنتي ره جامې وباسي. دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي یم؟ وی زه خو ګناهګاره ښځه وم، خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش م وکړه نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم. او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجې تاسو م خدای وبخلی. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته د هغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي. وروڼو مرګ هم یقیني دی، زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه. او قبر هم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقي دي. دعا کوي چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي، الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کې، او مونږ نه خدایه د خپل نوم په ژوند هم مه یېرې او په مرګ هم رانه مه یېرې، د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زمونږ نصیب کې او په مرګ هم زمونږ نصیب کې. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي، نو که څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي. د قبر زندګۍ چې زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات دي الله قبر کې ورته رڼاګانې کړي، د قبر تیارې ورته په رڼا بدلې کړي، مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي، مریضانو لم شفا ورکړي او د حیا او د پردې ژوند نه نصیب کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بس دې پته نه لګي که دې نه دې واخلي او هغه بوش سره دې په قبرستان کې کېږي
الله نه لري ده که نږدې ده؟ الله کولی شي که نه شي؟ قبر کې فرشتو چته کې دا هغه شیخ واخو یو امریکای مقبره کې خښ کې د انګلند د لندن هغه